السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو تاسو وګورئ دا 14 اگست دی او بالکل مین 400 روډ دی. بالکل زه د حیات آباد نه را روان شوم خو ما لا په ګاډي باندې د پاکستان جنډه ونه لیده. هسې ما دا تپوس کولو چې دا به څه وجه کیدی شي. دا ځل 14 اگست څوک مناوی نه وجه څه ده؟ هر یو ملګری په کمنټ کې ضرور ووایي چې دا څه وجه ده. قبایلو خو بالکل بایکاټ کړی دی. قبایل خو سیاه ورځ مناوي چې دا زمونږ لپاره توره ورځ ده، ځکه چې زمونږ حقوق خوړل کېږي، مونږ قتلیږو او زمونږ اواز څوک اوري نه. خو د پېښور والا هم بایکاټ کړی دی د 14 اګست نه، چې آخر وجه څه ده؟ دقه دی صرف د ټول په دغه کې مې دا نن ورځ باندې دغه یو جنډه ولیده، او هغه پالشي پی ټي آی جنډه هم وه ورسره او د پاکستان جنډه هم وه ورسره. بل مې نه دی لیدلی. تاسو ګورئ لکه د 14 اګست دی د نور کله په شان مونږ چې کتل به نو اول به ما لګولې وه، بیا په بل لګولې وه، هر یو ګاډي باندې به جنډه وه جنډه. خو پته نه لګي نن خو بیخي کنې دا د 14 اګست ورځ ده او په ورځ باندې سم نشته. بالکل یو ګاډي دا جنډه نه ده لګولې. دا زه تاسو ته ډېر لرې پورې ښیم، تاسو وګورئ وجه راته وښایي. دا اوس بل موټرسایکل دم جنډه لګولې، دا د دویم شو. بس تاسو ګورئ لکه مخکې به د 14 اګست داسې به چېرته یو ګاډی نیم پاتې شو، کنې د هر یو ګاډي باندې به جنډه وه او چې چا نه به دې پوښتنه چا به په 1000 اخیستې وه او چا په 20,000. نور تاسو کتی شئ چې کم ښکلي ګاډي دي، روغ ګاډي دي، هغې جنډه نه ده لګولې، بالکل یې نه ده لګولې. سره ما ونه لیدو سیوا د رشکې نه هغه هم یکه دوکه دم چینچې وه د پالشي لګولې